أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. دانی درس کو انشاءاللہ العزیز سورة مائدہ پارہ نمبر 6 رکو نمبر 6 آیات نمبر 35 36 اور 37 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې ځای کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اتقوا الله تاسو د الله نه ویریږئ وابتغوا الیه الوسیلة او الله طرف ته چې نو هغه تلاش کوي ولټوئ چې نو هغه وسیله. اوس نظرات چې نو هغه لیکلي دي تفسیر خازن کې لیکلي وایي چې د الله جل جلاله چې کم اطاعت څومره هم کېږي دا په دوه قسمه دی. دې کې درېیمه بله پهلو نشته سوا د دوو نه. یو د ترک المنهیاتو څومره کارونه چې الله رب العزت منع کړي ده د هغې ټول کارونه چې نو هغه منع کېدل. یو د الله حکم نو هغه دا دی چې څومره هم خلاف شرع کارونه دي د هغې ټولو نه منع کېدل ځکه الله رب العزت د دغې نه نو هغه منع فرمایلې ده. نو دغې کې الله پاک اشاره وکړه په یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله سره ای خلکو د الله نه چې نو هغه ویرېږئ. ایمان خاوندانو د الله نه ویرېږئ. کم کارونه چې الله منع کړي دي د دغې کارونه خپل ځان چې نو هغه وساتئ. او دویم چې نو هغه اعمال صالحه دي یعنی اوامر د الله پاک دي چې څومره کارونو الله پاک حکم کړی دی چې دا په ځای راوړئ نو دې ته اوامر د الله پاک ویلی کېږي. نو دویم دې جمله کې وابتغوا الیه الوسیلة دې کې چې نو هغه دقه ذکر کړي. امام التفسیر امام قتاده رحمه الله دا چې نو هغه هم د دې معنی دقه کړې ده چې وسیله دا ویلی کېږي چې نو هغه طاعت الله رب العزت ته چې نو هغه تاسو تلاش وکئ لټون چې نو هغه الله پاک طرف ته وکئ د وسیلې نو وسیله ویلی کېږي چې نو هغه طاعت ته الله چې نو هغه ولټو الله پاک طرف ته لاړ شي بطاعته والعمل بما يرضى او په هغه عمل سره چې پای سره الله پاک چې نو هغه راضي کېږي. اوس الله پاک په کوم سره راضي کېږي هغه ټول اعمال حسنه دي. موضوع په هغې کې داخل شو خلکو سره چې نو ښکلی تعلق دا هم په هغې کې رالو ښه اخلاق هم پکې رالل زکات پکې هم رالو روژه پکې هم راله حج پکې هم رالو جهاد پکې هم رالو څومره چې هم د نیکۍ کارونه دي دا ټول چې نو هغه په دې کې رالل. نو الله رب العزت دویمه جمله کې ویل وابتغوا الیه الوسیلة او تلاش کې الله طرف ته چې نو هغه وسیله. اوس وسیله دا څه ته ویلی کېږي نو وایي چې نو هغه وسیله دا د وصل نه چې نو هغه مشتق دی وصل مصدر نه چې نو هغه راغلی او وصل دا په سین سره ویلی کېږي چې نو هغه جوړ ته میلا وهلو لکه څنګه چې په سواد سره هم وصل چې نو هغه جوړ ته ویلی کېږي وصل نو میلا وهل خو صرف فرق پکې دا دی په سین او په سواد کې چې سواد سره چې کم میلا نه دی میلا وهل دی نو دغې کو سره محبت هم وي او په سواد سره چې کم میلا وهلو ته ویلی کېږي نو پای کې ورسره نو هغه څه نشته محبت نشته پای کې مطلق جوړ نه دغه چې نو هغې ته وسیله ویلی کېږي. او په سین سره چې کله شي نو بیا دا ویلی کېږي سره د محبت چې نو هغه میلاوېدل جوړاوېدل او تعلق او دغه محبت میلایږي په اتباع سره لکه الله رب العزت فرمان دی مخکې به چې نو آیت ورشي قل ورته ووایه ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله نو تو ورته ووایه که تاسو چې نو الله سره میلاوېدل غواړئ د الله محبت چې نو هغه اصلېدل غواړئ نو زما اطاعت وکړئ تابعداري چې نو هغه وکړئ یحببکم الله الله بل سره چې نو هغه محبت وکړي. نو وسیله ویلې کېږي تقرب الله پاک ته چې نو هغه څه کولو
نزدېکت حاصلولو سره چې دی نو هغه د الله پاک د محبت نو د دې سره دې ته ویل کېږي وسیله. او بیا حدیث مبارکه کې هم د دې ذکر راغلی دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې تاسو نه نو هغه د بانګ نه وروسته کله چې بانګ ویلی شي نو بیا د بانګ سره چې نو د هغې دعا ده نو د الله پیغمبر وایي تاسو زما دپاره د وسیلې چې دی نو هغه سوال کوئ، ځکه وسیله دا په جنت کې یو اعلی مقام او درجه ده او د الله د ذات نه زما قوي امید دا دی چې دا به زما دپاره د الله د پیغمبر دپاره به خاص د بل چا دپاره دی. بیا د دې نه علاوه د عام هر انسان دپاره نو یو اعلی درجه ده خاص نو هغه د الله د پیغمبر سره خاص ده. یو بیا عام انسانانو دپاره درجات کې اوچتېدل او دا دی نو هر انسان په اعمال صالحه سره د الله رب العزت تقرب چې دی نو هغه حاصلولی شي. نو ځکه الله ووایي وابتغوا الیه الوسیله، تاسو دی نو هغه تلاش کوئ الله طرف ته دی نو هغه وسیله هغه ذرایع چې په هغې باندې تاسو ته د الله پاک تقرب چې دی نو هغه حاصل شي. او دریم چې نو عمل الله پاک وښودلو وجاهدوا فی سبیله، د الله لار کې چې نو هغه جهاد کوئ. نو اوس سوال چې نو هغه دا پیدا کېږي چې وابتغوا الیه الوسیله، موږ دې نه مراد تمام اعمال صالحه دي. هر هغه عمل چې په هغې سره سړی الله پاک ته نږدې شي نو په هغې کې خو د جهاد ذکر خود به خود رالو. نو بیا الله رب العزت په دویم ځل چې نو هغه د جهاد ذکر ولې وکړلو وجاهدوا فی سبیله. حضرات چې نو هغه مفسرینو جواب ورکړی وایي د هغې وجه دا ده چې جهاد د ډېر لوی حکم ځای نو هغه دی. ځکه حدیث مبارکه کې راځي الجهاد ماض الی یوم القیامه، جهاد به تر د قیامته پورې چې دی نو هغه به وي. بل حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي الله پیغمبر چې نو فرمایي وذروة سنامه الجهاد، د دین اسلام چوټې او بلندۍ دا چې نو هغه جهاد دی. جهاد چې کله وي نو مسلمانان دین اسلام چې نو دا به روښان وي، د دوی به چې نو هغه یو شان او شوکت چې نو هغه وي. نو ځکه الله وی وجاهدوا فی سبیله، تاسو د الله په لار کې نو هغه جهاد کوئ. دویم چې نو هغه بعضې حضرات وایي د دې نه مخکې که خیال مو کړی نو مخکې آیات کې نو هغه دغه تیر شول انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض ان یقتلوا او یصلبوا. نو مخکې هم چې نو هغه خلکو په ځمکه کې نو هغه جنګ کولو فساد چې نو هغه به یې کولو، خلکو قتل و غارت چې نو هغه به پکې کېدل. او جهاد کې چې نو هغه هم کتلی شي نو په ظاهره په دې کې هم خون ریزې کېږي، وینه چې نو هغه بهیلی کېږي. نو هسې نه د خلکو ظاهري سرسري نظر باندې ورته وګوري او جهاد نه چېرته تعبیر چې نو هغه په جنګ سره ونه کړي. نو د دې د جهاد نه چې نو هغه بیا تعبیر په جنګ سره چې نو هغه کوي چې څنګه په هغې کې هم خون ریزې کېږي، وینه بهیږي، دا کېږي او دې ته هم جهاد ته هغه شانتې نسبت وکړي نو لوی ګناه دی. نو الله رب العزت وی وجاهدوا فی سبیله، د الله په لار کې جهاد کوئ. اوس په دې کې چې کم خون ریزې کېږي، دې کې چې کمه وینه بهیږي، د دې او د دغې چې نو هغه په ځمکې کې د دې په منځ کې چې نو د ځمکې او د اسمان چې نو هغه فرق دی. ځکه هغه جنګ، هغه وینه بهیدل، هغه قتال هغه د اغراضو دپاره چې نو هغه دی، او دا جنګ، دا جهاد، دا قتال دا الهی کلمت الله دپاره دی. او چې کله دا د الهی کلمت الله دپاره نو په دې باندې بیا د الله رب العزت د طرف نه چې نو هغه څه دي بېشماره انعامات چې نو هغه میلیږي، هغه ثوابونه پرې ورکولی کېږي چې د هغې انسان تصور هم نشي کولی. حدیث مبارکه کې راځي لغدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا وما فیها. الله په لار کې جهاد فی سبیل الله کې یو سحر او یو ماښام چې نو هغه د دنیا ما فیها نه چې نو هغه غوره دی. نو ځکه وایي چې نو وجاهدوا فی سبیله، الله د دې تذکره چې نو هغه بیا وکړه. اوس جهاد څه ته ویلی کېږي نو جهاد چې نو هغې مختلف اقسام دي. جهاد چې نو هغه جهاد بانفسهم هم دی چې سړی په نفسونو سره چې نو هغه د کافر مقابل چې نو هغه وردېږي دي ته هم جهاد ویلی کېږي. او دا د جهاد د ټولو نه اعلی درجه ده. جهاد بالمال چې نو هغه هم کېږي، الهی کلمت الله دپاره چې نو هغه سړی خپل مال لګوي. دغه شان چې نو هغه جهاد باللسان هم دی، هغه خبره چې نو هغه سړی کوي، ظالم فاجر فاسق ته چې نو هغه حق خبره کول دا هم جهاد دی. حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، د ټولو نه افضل جهاد چې نو هغه دا دی چې یو ظالم بادشاه ته چې نو هغه تو حق خبر وکړي. ظالم جابر په مخ کې چې نو هغه تو حق او سچ خبر وکړي، الله پیغمبر وایي دا ټول نه افضل. نو جهاد باللسان هم، جهاد بالقلم چې نو هغه هم د قلم په ذریعه باندې تو حقانیت چې نو هغه ولیکي،
صحیح عقاید چې نو هغه تعلیم خلکو لور کې غلط عقاید چې نو په هغې باندې غلط کتابونو په غلط تصنیفاتو باندې چې نو هغه رد وکړي. دې ته ویل کېږي جهاد فی القلم. نو جهاد بالقلم هم شته دا ټول. نو د جهاد اصلي معنی هغه چې نو هغه د کافر په مخ کې کافر سره چې نو هغه برسره پیکار کېدل او بیا هر هغه مهنتو چې دغه د الهی کلمت الله د پاره نو په دغه باندې هم د فی سبیل الله اطلاق کیږي. خدا خبر وضاحت سو پر مخکې ما هم کړی دی چې اصل فی سبیل الله چې څومره هم راځي نو دا ټول د جهاد د پاره استعمالیږي. نو ځکه الله وی وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون د پاره د چې تاسو کامیاب شئ. اوس الله پاک چې نو هغه د دنیا بې ثباتي چې نو هغه خي او د اعمال صالحه د نه کولو نقصان خي. الله وی ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه. الله کوم کسانو چې کفر وکړو الیاذ بالله او اعمال سیئه وکړل د دې سره د لاړو د جهنم چې نو هغه مستحق شولو. نو کله چې دا انسان د دې سره د جهنم مستحق شولو نو دې چې په دې ځمکه اسمان کې د ځمکې نه والا اسمانه پورې څومره هم سدي او سچ بده کې دنه کې می پټه خزانه دي دا ټول انسان چې نو راجمه کې داخل اول بالفرض او تقدیر د یو انسان کې دی نشي خو کې بالفرض او تقدیر د یو انسان شي او د دغه نو خپل فدیه ور کوي او وای چې په دې په ذریعہ باندې ما د جهنم د عذاب نه خلاص کوي. الله رب العزت وای دا به هرگز د دین چې نو هغه قبول نه کړی شي. دلته الله وای ما تقبل منهم دا به د دین چې نو هغه دا قبول نه کړی شي. د حدیث مبارکه کې راځي دا هغه مفهوم د ترمذی کې نو عاجل لسانی کې روایت ده هغه مفهوم کې نو هغه لیکلي وایي نو الله پاک به لا اهون د ټولو نه ادنا جهنمی ته چې نو هغه به الله پاک وایي. تاسو خیال لې کچرته دا ټوله دنیا چې نو هغه د سرو زرو کم او ستا په ملکیت کې تعالی درکم نو آیا د دې را کولو ته تو جوړې چې دغه بیا مال راکې او زتا د دې عذاب نه خلاص کم او چې الله بالکل دې ته جوړ دیم. نو چې دې کله دغه ته وایي چې زه جوړ یم الله به چې ما خو ستا سره د دین هم اسانه واده کړی وه سودا کړې وه عالم ارواح کې ما ستا سره د دین اسانه چې نو هغه سودا کړې وه ارزان سودا مې سره کړو ما درته دا ویلو چې الستو بربکم تاسو قالو بلا ما ته زما سره شرک چې نو هغه باندې کوئی شریک به زما سره نه جوړوي تاسو بیا چې نو هغه باوجود زما سره شریک جوړ کړی اوس کته دا راه هم وړي ما تقبل منهم دا بدن قبول نشي ولهم عذاب علیم د دې لپاره به عذاب چې نو هغه در سره درناک. الله وی یریدون ان یخرجوا دی بغواړي چې مونږ د جهنم نه جنانو هغه اوتلې من النار وما هم بخارجین منها زګه جهنم ته جهنم یې لاړل الیاذ بالله الفیظ العمل دا بیا عمر بل پاګه کی پراتی او جنت ته جنتیان لاړل اللهم اجلنا منهم دو بیا عمر بل پاګه کی نو الله وی دوی بچنه نو هغه بیا یریدون غواړي وي ان یخرجوا من النار چې دوی د جهنم نه اوزي خو ما هم بخارجین منها د دغه نبوتن کې بیا چې نو هغه نه ځکه جهنم نه خلاصې دا صرف او صرف په کلمه طیبه سره کېږي ایمان سره کېږي ایمان نه ما سوا بل سره نه کېږي ولهم عذاب مقیم او د دې لپاره به عذاب همیشه. الله دې موږ دغه نه وساتي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اتقوا الله ویریږئ د الله نه وابتغوا او تلاش کې الیه داغه طرف ته الوسیله وسیله وجاهدوا او جهاد کوئ فی سبیله داغه په لار کې لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. ان الذين يقيننا كسان كفروا چې کافران دي لو ان لهم کچری شي د دوی سره ما اغس فی الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول ومثله او د دې امر نور هم معه د سره ليفتدوا به چې دوی فدیه ورکړي پاغي من اصحاب یوم القیامه د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم نو هرگز نو قبول بنکړي شي د دینه ولهم او د دې لپاره عذاب د الیم درناک یریدون دوی بغواړي ان یخرجوا چې را اوزي من النار د ورنه وما هم او نبوي دوی بخارجین وتن کې منها داغینا ولهم او د دوی لپاره عذاب د مقیم همیشه پاتې کېدونکي.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو ویریږئ د الله نه وابتغوا الیه الوسیلة او تلاش کئ د هغه طرف ته چې نو وسیله ذریعه چې نو د خلاصي وجاهدوا فی سبیله او جهاد کوئ د هغه په لاره کې لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ ان الذین کفروا یقینا کسان چې کافران دي لو ان لهم کچریشي د دوی د پاره ما اغس فی الارض چې پس وکه کې د جميعا ټول ومثله معه او د دې پشانت نور هم لیفتدوا به چې دی فدیور کې د خپل ځان من عذاب یوم القیامت د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم نو قبول بنکړي شي د دین ولهم د دې د پاره عذاب د الیم درناک یریدون دی بغواړي ان یخرجوا دا چې اوزي من النار د ورنه وما هم بخارجین او دبنی وتن کې منها د دینه ولهم د دې د پاره عذاب د مقیم همیشه پاتې کیدونکې